السلام علیکم ملګرو. پاکستان سکواډ اخر د ټي20 ورلد کپ 2024 د لپاره اناونس شو. پی سی بي ډیر زبردست طریقې سره دا سکواډ اناونس کو. کرکټ فینس په ذریعہ باندې دا سکواډ اعلان شوی دی. دین علاوه سبا چې کوم دی 25 مئی په دې سکواډ کې اخرنی تاریخ نو دا سکواډ اناونس کول نن پاکستان د لپاره انتهایی ضروري شو. ټول نه لیټ سکواډ چې کوم دی ټول نه اخرنی د ورلد کپ سکواډ دا ځل پاکستان اناونس کو. په دې ورلد کپ کې شل لوبډلې حصہ اخلي چې نور لس لوبډلو الریډي خپل سکواډ اناونس کړو. صرف د پاکستان ټیم پاتې و چې دوی هم نن اخر خپل سکواډ اناونس کو. په سکواډ کې کم کلاړیان شامل دي، کم کلاړي شاملول پکار او کوم نو پکار په هغه باندې تفصیلا خبره کوم. مکمل سکواډ تاسو له سکرین باندې ښکاري جی. بابر اعظم چې کوم دی د سکواډ کپتان دی، ورسره سایم ایوب دی، سایم ایوب سره بیا محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان نجی، افتخار احمد، شاداب خان، اماد وسیم، شاهین شاه افریدی، نسیم شاه، محمد عامر، حارث رؤوف. نوې چهره چې راغلی ده هغه د ابرار احمد راغلی ده، اعظم خان اور عباس آفریدی. اوس ابرار احمد دی سپن بالر شامل کو جی، سپینر شامل کو، فاست بالر دی آؤٹ کو. محمد حارث چانس چې کوم ډیرو مرګرو د محمد حارث ته خبره کوله چې کېدای شي محمد حارث راشي وکټ کیپر بیټسمن، خو هغه نوم پکې هم رانغو. بیا زمان خان ډیرو خلکو خبره کوله چې کېدای شي زمان خان ډیر فینز چې فاست بالر د کېدای شي هغه انکلوډ شي، چونکه د پاکستان سره د فاست بالرانو کمی نشته. 4 الریډي ورلد کلاس فاست بالران پاکستان سره دي. نو د زمان خان چانس نه جوړېدو، سپینر بالر دی انکلوډ کو، چونکه په دې سکواډ کې که تاسو سپینران بالران وګورئ یو اماد وسیم دی، یو شاداب خان دی. دا راستا ریګولر سپینر بالران دي. دین علاوه افتخار چاچا هم ته از سپین یوز کول شي. افتخار چاچا نه علاوه سایم ایوب هم په آی پی ایل کې زبردست سپین بالینګ کړو، خو په انټرنیشنل لیول باندې پاکستان کرکټ ټیم دی یوټیلایز نکو. نور د کې داسې خاص سپینران نشته او په یو کنډیشن لدای کتلی دی پاکستان کرکټ بورډ کنډیشن لکټلی د یو اس اے کنډیشن او د ویسټ انډیز کنډیشن، چونکه هغه کنډیشن کې سپینر لږ زیات مددگار ثابت دی شي. نو په دې وجه باندې د ابرار احمد چې کوم دی پر سکواډ کې ورچول دي. خو که په دې سکواډ کې تاسو نظر واچوي نو د کې ریزرو پلیران نشته. ریزرو هغه پلیرانی کچره په دې د 15 کلاډیانو سکواډ دی جی. 15 کلاډیانو سکواډ چې کوم دی آی سی سی هم یاد کړو. ټولو ټیمانو 15 کلاډیانو سکواډ اناونس کړی دی د آی سی سی د طرفه. د دې 15 کلاډیانو خرچه چې څومره هم دغه به آی سی سی کوي. اوس ان کیس کې یو بورډ وای چې نه پاکستان و یا انډیا و یا سریلانکا یا واټ ایور انګلند استرالیا اني ټیم دی وای چې نه 16 ممبر سکواډ اناونس کوم، نو 16 ممبر هم دی اناونس کول شو. وای کې بشر دا وی چې شپږم کې لړی کومه خرچي ابا کنسرن بورډ کوي. اوس د 15 کې لړیانو خرچه دا به آی سی سی ولا پاکستان کرکټ بورډ لور کوي. او کچره د 14 کې لړیان بوتل دغه خرچه بیا په پاکستان کرکټ بورډ و. دا خو د خبره شو. بل ریزرو کې لړیان په دې سکواډ کې نشته، نو چې آیا دا د آی سی سی طرف دی له انستراکشن چې ریزرو کې لړیان بنا خلای. اوس کچره د ریزرو کې لړیانو ضرورت راشي، چونکه نه راځي اکثر 15 کې لړیان کم دي، دا کافی دي. د کې 11 کې لړیان ګراوند لکوزيږي او دا د داسې کې لړیان اخلي چې داغه د انجری ایشو ډیره کم راځي او انجرډ کې لړی دی نه اخلي. لکه دا که تاسو ګورئ 15 کې لړیان دا کمپلیټلی فټ فاټ کې مطلب کې لړیان دي، نو د کې د انجری خدشه نه راځي. خو بیا هم ریزرو چې کوم وي هغه په سکواډ حصہ وي، هغه ټریول کوي ټیم سره. خو او بعد ټایم کې رولز داسي چې ټیم سره ټریول نه کوي په پاکستان کې وي. خو دې ځکه ریزرو کې لړیان اناونس شوي نه دي. چې دا آی سی سی د طرف دا یا واټ ایور سو هم کدی حواله سره سبډیس راغو بیا به سره شریک کم سکواډ حواله سره تاسو وای د کم کې لړی کمې دي. کمنټ کې ضرور شریک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.